د مور څومره په تکلیفونو دا رالوی کړ راکوټې دی رونی ولینځه دا په سینې سره ځان ته نیسه مور سره بچې غړی کي مور پې ډاډی مور پې خوشحالی پلار به سات په سات را پاسې هغه به د بچي تپوس کوي دا بچې به لویی دله به جامې راوړي د ماشوموالي نه مور نه دوبي جوړ شو د مور هغه جامې انځي بیا چې بچې لږ غونتې راغټ شي وړې وړې کمیس او پرتوګې هغه به استری کوي هلکه دې واده له روان دی څه نه زما بچی دی دا ما له خوند راکوي زما بچي استری کړې جامې اچوي نو بیا لګیا دغه جامې ولې استری کوي په دې زمانه کې هلکان د ورځې درې جوړې بدلی یو سارې بله مازدیګرې بله د شپې ګنې دا دوه خو پکې چته تلي نه دي دا جوړې روزانې انزل څونه ګران کار دی دا جوړې استریکول څونه ګران کار دی دې کې پرتوغاښ اچول څونه ګران کار دی دا بچي له په لاس کې ورکول په دې ژمي کې بچي له اوبه ګرمول بیبې او ماما او امي اله اوبه صیبه وینځه چې د انسان خدمت کوي دغه مور منډه کې اوبه په جام کې راوړي دا نه و چې زما په ملا کې درد دی دا نه و چې زما په خپو کې درد دی دا نه و چې زما 102 103 او 104 چبه ده دا به ورمنډه کې اوبه به راوړي که هغه یو منټ ایساره شي او یا په باتروم کې بچې بیا چغې جوړې کړي یا مورې شابه کنه ولې هغې کې مشین لګېدلی دی څه کې انجن دی ځان له په خپله د فرج نه او د کولر نه موږ اوبه هم نشو راغشتی هغه به هم مور رالي هغه به دله راوړي جام به ورکړي هغه به یوسي په دې نه ستړي کېږي ډوډۍ به درله راوړي په درستخان به درته کېږدي مینت به درته کوي بچې راپاسه نو چې ډوډۍ ته کښېنې نو ګوري چې به کومه د غوښې قطره ده هغه به تاله درکوي چې کومه ډوکې دی هغه به تاله درکوي ښه خوراک به په تا باندې کوي شابه وخوره که نه لږه دې خوړه مړه ځان موړ که نه لږه دې خوړه نو په چل ول به در باندې ډوډۍ خوري